نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زما مشرانو کشرانو مسلمانانو روم، امید لرم خبر خیریت سره وئ او د ژوند په مزو کې وئ. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې نوې ویډیو سره حاضر یم. زما عزتمندو، نن د دویمه مسله د قربانۍ حوالې سره بیانوم. هغه دا ده زما عزتمندو چې کله تاسو سره قربانۍ څاروی الئ، هغه که ګډوری وي، چیلې وي، غویې وي، غوا وي، میښه وي، جوټه وي یا چې اوښ وي، زما عزتمندو د دې خبرې خیال به تاسو په دې کې ساتئ چې د قربانۍ ځناور چې کوم تاسو والي چې د هغې اعضا مکمل جوړ وي. مثال په طور په سترګو باندې ړوند وي، یا مثال په خپه باندې شل وي، یا چې لکۍ کټ شوي وي، یا نور زما عزتمندو داسې په دې کې مختلف شل قسمه خبرې راځي. زما عزتمندو تاسو به څاروی هغه څاروی الئ چې کوم اعضا مکمل جوړ وي، سترګې جوړې وي، صحیح ورته ښکاري، خوراک صحیح کولی شي، لکۍ مثال پوره سلامته وي. دغرانګې چې دی نور چې کوم داسې مختلف خبرې راځي زما عزتمندو، چې تاسو قربانۍ ځناور چې کله الئ مکمل تاسو به یې چک کوئ چې صحیح اعضا والي. زما عزتمندو الله پاک دې په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او دعا کوم د رب العالمین نه چې الله پاک دې د صحیح قربانۍ توفیق ټول امت مسلمات ته ورکړي. وسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.